بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ آل عمران رکو نمبر 3 بننوائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يكفرون بآيات الله بشکها کسان چې انکار کوي د الله د آیتونو ويقتلون النبیین او وجن پیغمبران قتلی پیغمبران بغیر حق پنه حق سرا ويقتلون الذين يأمرون او قتلی هغه کسان چې حکم کوي بالقسط په انصاف سرا من الناس د خلقنا فبشرهم بعذاب علیم پس زیری ورکه دوی ته د دردناک عذاب. اولئک الذین دا هغه کسان دی حبطت اعمالهم چې ضایع شول عملونه د دوی فی الدنیا والآخرة په دنیا او په آخرت کې وما لهم من ناصرین او نشتره دوی دپاره هیڅ مددګاران. الم تر الی الذین آیاتون لیدل هغه کسان اوتو نصیبا من الکتاب چې ورکړی شوي ورته حصه د کتاب نه یدعون الی کتاب الله چې دوی راوبللی شي کتاب د الله ته لیحکم بینهم دپاره دی چې فیصله وکړي په منځ د دوی کې ثم یتولا فریق منهم بیا مخ واړی یوه ډله د دوی نه وهم معرضون او دوی ډډه کوونکي دي. ذلک بانهم دا کار ځکه چې بېشکه دوی قالو وایي لن تمسنا النارو چې هرګز به موږ ته اور نه رسیږي الا مگر ایاما معدودات یو څو ورځې شمارلی شوي وغرهم فی دینهم ما کانوا یفترون او دوکه کړي د دوی په دین خپل کې هغه څیز چې دوی یفترون د ځانه جوړی. فکیف پس حالت بی اذا جمعناهم هر کله چې راجمع کو مونږ دوی لیوم لا ریب فیه د پاره د هغې ورځې چې نشتری شک په هغې کې ووفیت کل نفس ما کسبت او پوره بدله به ورکړلی شي هر نفس ته څه چې عمل کړي وهم لا یظلمون او په دوی به ظلم نه کیږي. قل اللهم مالک الملک ووایه چې ای الله مالک یې د بادشاهۍ تؤتی الملک من تشاء ته ورکوې بادشاهي چاته چې وغواړې وتنزع الملک مما تشاء او ته بادشاهي اخلې هغه چانه چې وغواړې وتعز ما تشاء او ته عزت ورکوې چاته چې وغواړې وتذل ما تشاء او ذلیله کوې هغه څوک چې وغواړې ته. بیدک الخیر خیر ستا په لاس کې دی انک علی کل شیء قدیر بېشکه ته په هر څیز باندې قادر یې. تولج اللیل فی النهار وتولج النهار فی اللیل ته ننباسې شپه په ورځ کې او ته ننباسې ورځ په شپه کې وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی او ته راوباسې ژوندی د مړي نه او ته راوباسې مړی د ژوندي نه وترزق من تشاء بغیر حساب او ته رزق ورکوې هغه چاته چې وغواړې بې حسابه. لا يتخذ المؤمنون الكافرین ندی نیسي مؤمنان کافرانو لره اولیاء په دوستۍ سره من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو نه ومن یفعل ذلک او هغه چا چې وکړو دا کار فلیس من الله فی شیء نو نشته دی د الله سره تعلق د هغه په هیڅ څیز کې الا مگر ان تتقوا منهم تقاه که ځان ساتئ تاسو د دوی د ظلم نه تقاه په ځان ساتلو سره ویحذرکم الله نفسه او یری تاسو الله د خپل ځان نه وإلی الله المصیر او الله طرف ته خاص ورتلل دي ستاسو. قل ان تخفوا ما فی صدورکم ورته ووایه نبی صلی الله علیه وسلم
که چېرې تاسو پټوئ هغه څه چې ستاسو په سینو کې دي، په زړونو کې دي، او تبدوه یا یې ښکاره کوئ، یعلمه الله معلوم دی هغه الله ته، ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض او پوهیږي الله په هغه څیزونو چې په اسمانونو کې دي او په هغه چې په ځمکه کې دي. والله على كل شيء قدیر او الله په هر څیز باندې قادر دی. یوم تجد كل نفس ما عملت او په هغه ورځ چې وبمومي هر یو نفس هغه څه چې عمل یې کړي من خیر د نیکۍ نه، محضرا وما عملت من سوء، محضرا حاضر، وما عملت او هغه چې عمل یې کړی من سوء د بدۍ نه. تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ارزو بکوي خوښوي به دوی کاش لو کاش ان بینها چې بېشکه په منځ د ده کې او په منځ د ده د عمل کې فاصله وی لري، امدا بعیدا فاصله وی لري. ويحذركم الله نفسه او یری تاسو الله د خپل ځان نه، والله رؤوف بالعباد والله پاک ډیر مهربان دی په خپلو بندګانو باندې. اوس په دې رکوع کې الله رب العالمین فرمایي چې بېشکه هغه کسان چې د الله د آیتونو نه کفر کوي او پیغمبران قتلوي په ناحقه باندې، ظاهره چې پیغمبر خو دوی ته د حق دعوت ورکوي که نه، او دوی د خپل دنیاوي مفادو دپاره پیغمبران قتلی او هغه خلک وجني یأمرون بالقسط من الناس چې دوی ته د انصاف حکم ورکوي، نو الله فرمایي دوی له د دردناک عذاب زیری ورکه. د پیغمبرانو قتل کبیره ګناه ده. یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو د قیامت په ورځ به د ټولو نه زیات سختترین عذاب چاته وي، نو نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې چا پیغمبر قتل کړي او یا چې څوک هغه خلق قتل کړي چې هغه ښه خبره کوي او د بدۍ نه منع کول کوي، مطلب چې داسې نیکان او عالمان وژني نو د هغې هم سختترین عذاب دی. او یو ځل حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په هغه قوم باندې د الله تعالی غصه سیوا کیږي، د الله قهر پی او د الله غصه پی څوک چې د الله رسول قتل کی. نو دا د یهودیانو دا کار او د بني اسرائیلو 43 پیغمبران وجلی دي، 43 سوچو کوي که نه. او چې بیا د دغې پیغمبرانو چا ملګرتیا کوله صالحین او نیکان خلک وو، نو 117 کسان چې دي نو هغه هم وجل. لکه دا خو صرف داسې چې بلکل سرکرده عالمان او دا پیغمبران دوی وجل، او نور قتل و غارت دي ته اړو څه خبره نه ښکارېده، او خبره به یې څه کوله، دا نمونه اعمال به یې کوله او خبره به یې دا کوله چې مونږ خو دغه یو اهل کتاب یو او مونږ خو د الله خوښ یو او مونږ چې دی نو اول خو به راله سزا نه راکوي او که راکوي نو ذلک بانهم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. دوی د ځانه دې خبره چې دوی جوړه کړې د دې خبرې دوی په دوکه کې اچولي چې مونږ له به دغه سزا نه راکړې کېږي. نو الله فرمایي څه به حالت د دوی چې کله مونږ دوی راجمع کو په هغه ورځ چې شک پکې نشته، د قیامت په ورځ به د دې خلکو څه انجام الله فرمایي پوره به دوی له د دوی د عمل بدله ورکوم، هېڅ کمې به ورسره نه کوم. الله فرمایي الله دې مونږ ټول د داسې عذاب نه په امان کړي چې دوی د الله رب العالمین پیغمبران قتلی او لا په خوشفهمۍ په دې کې مبتلا دي چې مونږ د الله خوښ خلک یو. او بیا الله رب العالمین فرمایي ای نبی صلی الله علیه وسلم ته ووایه چې ای الله مالک یې د بادشاهۍ او چاله چې وغواړې حکومت ورکې، چانه چې وغواړې اختیار تیوالی، په شپه کې ورځ په ورځ پسې شپه راولې، مړی د جمدي نه پیدا کې، ژوندی د مړي نه پیدا کې، او چاله چې وغواړې بې حسابه رزق ورکې. دا د دې ځای نه قل اللهم مالک الملک، دا قل ورسره مه وایه او داسې وایه اللهم مالک الملک، او که نه داسې وایه جو قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک، داسې هم ویلی شئ. او بیا بغیر حساب د دې ځای پورې دا هم ډېره زیاته ښکلې دا 2 آیته چې دي دا ډېر زیات ښایسته دغه آیتونه دي چې ته پې سوال کې د چا نوکري نه یا د چا غریبي یا که نه د رزق کمې یا داسې بل څه د کامیابۍ دپاره چې الله کل کائناتو اختیارمن بادشاه ته
او د دې آیت شان نزول داسې هم و چې د جنګ خندق کې پاک نبی صلی الله علیه وسلم یو ګټ ته دغه راوبغوله کشی، نو وی فرمایل چې ما ته الله پاک د قیصر و کسرا دغه ښکاره کړل، محلونه ښکاره کړل. نو دی کفار و مشرکینو یهودیانو وی وی خندق کني د خپل بچاو دپاره او د خوراک به سره څه نشته، نهر دي په خېټو پسې یې کاڼي تړلي دي، او بل طرف ته وایي چې قیصر او کسرا دا به فتحه کو، د هغې خوبونه یې نیوی، دا لیوني نه دي، نو دا روغ دي. سو د یهودو د کفارو د دې خبرې الله پاک جواب ورکوي چې عزت او ذلت او اقتدار خو د الله په قبضه قدرت کې دی، دا خو په مالدارۍ او په غریبۍ کې نه دی. کله الله پاک بادشاهان دغه کې فقیران کې او کله فقیران بادشاهان کې. نو او د قشان مړی د جمدي نه راوباسي، ژوندی د مړی نه راوباسي، د الله خو هر څه په قدرت کې دي. نو تاسو دا خبره ولې کوئ مسلمانانو پسې؟ او دغه شانتې وشوه د مسلمانانو چې دوی کمزوري ګڼل، او یهودو وایي چې زموږ خو باغونه دي او جایدادونه دي او د سرو زرو دوکانونه دي او د اسلحو کاروبارونه دي، موږ خو ډېر کامیاب یو. هغه هر څه الله ختم کړل. دغه یهودیان د مسلمانانو د لاسه تتر بتر شول او ایسته کې څوک قتل کړلی شو، څوک وینځي غلامان شول، څوک جلا وطن شول، خبره یې ختمه شوه. بیا الله رب العالمین دلته یو بله خبره فرمایي، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مؤمنان به کافران دوستان نه جوړی، صرف مؤمن به د مؤمن سره محبت کوي، د مؤمن سره به یې مینی، د مؤمن به خیر خوایي. ومن یفعل ذلک ډېره د یری خبره ده، او چې چا دا کار وکړو، چا دوستي وکړل د کافر سره، الله فرمایي زما سره هیڅ نشته دی، د الله سره د دې بنده هیڅ تعلق نشته دی. ها که تو د کافر د ظلم نه ځان بچ کې او داسې عمل اختیار کې، د هغوی سره ځان ظاهري دوستانه وکړې د څه وخته پورې دپاره دی چې تو د هغوی د ظلم نه بچ شي، نو بیا خیر دی، د الله نه یریږئ، د خلکو نه مه یریږئ. دلته ډېر شی خبرې دي، دا ډېر زیات تشریح غواړي دا خبره، ځکه چې په دې کې ډېر شی سوالونه راځي که نه. لکه فرض که زه د کافر سره په جنګ کې یا په داسې حالاتو کې کافر ما ونیسي چې زما نه د مسلمانانو د اسلحې سامان یا د داسې مرکزونو یا د داسې خفیه خبرو زما نه تپوس کوي، او زه ویم چې زه به ورته دا ځګونه وښیم او دوی به ما پرېږدي که نه. نه، د دې مطلب دا دی چې مسلمان ته نقصان رسی، نو بیا به تو د هغوی سره ملګرتیا نه کوې، بل مسلمان ته به نقصان نه رسی، کافر سره به دوستانه نه کوې. که داسې چلي چې تا ونیسي تا ته وایي چې د کفر کلمه ووایه، نو زه به تا پرېږدم، او ته پوهېږې دی ما پرېږدي، نو زما نه به دین ته اسلام ته فایده ورسي، نو تو بیا د کفر کلمه ووایه، خو چې زړه دې مطمئني په ایمان باندې. دغه شان ډېرې خبرې دي په دې کې. نو لنډ او مختصرا دا چې مسلمانان به کافرانو له په زړه کې ځای نه ورکوي. بیا الله فرمایي هر یو نس چې څه عمل کړی د نیکۍ هغه به هم حاضر شي، څه چې بدي کړی، نو دا بنده به وایي چې کاش زما او د دې بدۍ په منځ کې اوږد فاصله وی. نو بیا الله رب العالمین د دوزخ د عذاب نه د بچ کېدو چې دا اصل کامیابي ده، او د جنت داخله د الله فضل او انعام دی. څومره چې الله پاک غواړي چې په چا باندې وکړي، الله دې موږ ټول باندې د خپل رب فضل او انعام دی الله موږ ټولو ته حاصل کړي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کم کار نه زه تاسو منې کوم، نو د هغې نه منع شئ، د کمې خبرې چې د له حکم در کومه نو هغه د خپل وس مطابق په هغې باندې عمل کوئ. لکه نبی صلی الله علیه وسلم دا ونه وی چې زه تاسو ته کم کار نه بچ کوم، نو د خپل وس مطابق تی بچ شئ، نه، د غلط کار نه به ځان بچ کې، په هغې کې خپل وس نه دی یاد کړی. او د نیک کار ذکر چې وکړو، نو وی فرمایل چې چېر څونه تاسو کولی شئ، نو د هغه د نیکۍ کار وکئ. نو د دې خبرې مطلب دا شو، تاسو پوه شوئ، د دې مطلب دا شو چې نیک اعمال کول په نسبت د غلطو کارونو د پرېښودو نه هغه داتې مشکل دی. لکه دا غلط کارونه موږ نه پرېږدو، نیک اعمال خو موږ شروع کړو، ذکر او نفلونه او صدقې شروع کړو که نه، خو موږ بدي نه پرېږدو. پوه شوئ؟ نو الله پاک دلته دا فرمایي چې تاسو بدی پرېږدئ. نو الله پاک دې وکړي چې ما او تا بدی پرېږدو، نیکۍ هم ډېرې کړو خو ورسره بدی پرېږدو. بیا الله فرمایي ویحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. الله تعالی د خپلو بندګانو
د غلط انجام نه آګاه کړو هغه یې راته وښوله بیا راته فرمایي چې الله خو شفیق دی په خپل بندګان وچ په وچو به تاسو له دغه نه درکوي عذاب نه درکوي توبه ګار شئ او غلط کارونه پرېږدئ